د یو نوموړي شخصیت استاد محترم په اړه یو څو تعارفي کلمات تاسو د وړاندې عرض کوم. حضرت د قرآن او د احادیث او د فنونو ماهر او شیخو د زرګونو قراو علماو او مفتیانو استاد محترم، د علم او عمل د پرهیزګارۍ او د تقوا غر، د لومة العین مصداق، پناه الرسول، اسیر ختم نبوت، مبلغ دین اسلام او ناشر او رهبر د شریعت او طریقتو جناب استاد محترم علامہ مفتی ابو ظفر پیر سید صاحب رحمه الله ونور الله مرقده الشریف، د دوی مبارک ولادت با سعادت تقریبا په 10 مارچ 1956 کې په علاقه دیر اسبند کې شو. بیا د ابتدایي تعلیم او تربیت لپاره کراچۍ ته تلو او په کراچۍ کې د کراچۍ باباجي صاحب زیر نظر تربیت یافته شو او بیا د عصري او نورو دینی علومو د لپاره مختلف ښارونو ته سفرونه کړو. بالاخر د مردان جامع قادریه استاد المدرسین شیخ الفنون علامہ مفتی ابو الفضل فضل سبحان قادری اطال الله عمرهم وبارک فی صحتهم داوینا سند فراغت تقریبا په 1986 سن کې حاصل کړو او پس هغه د اسلام د غرنا د خپل وس مطابق د خورولو کوشش شروع کړو او د خپل عمر قیمتي وختونه د وفات پورې د علم دین په نشر او اشاعت په درس او تدریس کې تیر کو چې سکاله هم د بخاری شریف افتتاح کړي وو. ابتدایي چې کوم اسباق نو هغه پړاوهل په لږ وخت کې د دینی متین د ځنه داسې په اخلاص سره خدمت په غیر د لالچ وکړو چې په کې پی کې بالخصوص په ګډ ګډ کې د شیخ صاحب شاګردان موجود دي او د دین اسلام د خورولو په دغه صدقه جاریه کې اوس هم مصروف عمل دي. شیخ صاحب محترم تقریبا دا 13 کاله د بیماری په دغه امتحان او په سختو کې تیر کړل، خو د درس او تدریس دغه مشغلې تر کړې نه و تر دې چې په کوم ورځ په دې اخیری ورځو کې اسپیټال ته تلل په اخر ورځ باندې هم شیخ صاحب د بخاری شریف درس پڑھاو کو او بیا لاړ. بالاخر د خپل مقرر ژوند او رزق پوره کول وروسته د باری تعالی د حکم مطابق په تاریخ 22 مئی 2024 بروزي بوت په وخت 2 بجې د شپې دای اجل ته لبیک وی او د دې پانی دنیاګۍ نه د عقبا په طرف باندې رحلت وکړو. تقریبا ټوټل عمر د شیخ صاحب 68 سال او سلپاس 2 میاشتو او جنازه په مانیار ګرون کې وشوه او د جنازي امامت ادا کو زمونږ بیر اتفاق استاد محترم او زمونږ د استاد صاحب شیخ صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی ابو الفضل استاد المدرسین فضل سبحان صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه امامت ادا کړ او په دغه جنازه کې علما او عوام او خواص په زرګونو تعداد سره شرکت وکړو او دغه د ځان د پاره د غنیمت او موقع او د خوش قسمتۍ او موقع ومندله وګڼله. انا لله وانا الیه راجعون. الله تبارک وتعالى دې د شیخ سے محترم جمله خدمات په خپل درګه قبول کړي او الله تعالی دې د جنت الفردوس کې د خوږ پیغمبر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سره صحبت نصیب کړي. طالب دعا شاګرد خاص محمد شهاب الدین رضا. تاسو ټول ته زما درخواست دی چې یو ځل سورۃ الفاتحه او 3 ځله قل هو وای او د استاد المدرسین استاد العلماء شیخ صاحب محترم په حق کې داغي ثواب وبخي. الله تبارک وتعالى دې چې څومره خلکو داوی په حق کې دعاګانې کړې دي الله دې قبول کړي او الله تبارک وتعالى دې داوی قبر د روضه من رياض الجنه وګرځي او داوی صحبت او حشر دې الله جل جلاله زموږ او تاسو د خو پیغمبر سره زموږ نصیب کړي.